بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د سره د یو خوشحالي خبر شیر کوم د سعودي عرب د ګورنمنت د طرف نه. دا خبر د کوم مرګرو د پاره دی او په کوم مرګرو باندې بلاغو کیږي. نو اول به د هغه خبره کوو. هغه مرګري کم چې په کورونا کې تللی وو د سعودي عرب نه او واپس نو راغلي، په چټۍ باندې تللی وو او واپس نو راغلي، یا هغه مرګري کم چې په چټۍ باندې لاړ شي د سعودي عرب نه پاکستان ته او بیا د مسلو د وجې واپس را نشي پاتې شي په پاکستان کې. نو څنګه چې تاسو ته پته را چې بیا په تاسو باندې د 3 کالو لپاره بین ولګي، په تاسو باندې پابندي ولګي د 3 کالو لپاره، تاسو بیا په سعودي عرب باندې بین شي، تاسو په یو قسمه ویزه باندې هم نشئ راتلی چې تر څو پورې ستاسو دغه 3 کالو بین نه وي پوره شوي. نو ریسنټلی د سعودي عرب ګورنمنت په خپل افیشل نیوز کې دا ویلي دي چې هغه مرګري کم چې په چټۍ باندې تللی وو پاکستان ته او واپس نو راغلي پاتې شوي وو، نو په هغې باندې اوس هیڅ قسمه څه بین نشته دی. تاسو بالکل په اسانه باندې بغیر څه د مشکلاتو اوس سعودي عرب ته انټري کولی شئ. تاسو نوې ویزه واخلئ او په هغې باندې واپس سعودي عرب ته راتلی شئ. نو په تاسو باندې هیڅ قسمه پابندي نشته دی. کوم ملګري چې په کورونا کې تللي وو او یا داسې تللي دي او پاتې شوي وو، په چوټۍ باندې تللي وو او پاتې شوي وو، نو په هغې باندې اوس هیڅ قسمه پابندي نشته دی. او دا نه چې دا خبر صرف د هغې ملګرو دپاره دی، مطلب اوس چې کله هم تاسو لاړ شئ په چوټۍ باندې پاکستان ته او د څه وجې پاتې شئ، نو په تاسو باندې هیڅ قسمه پابندي نشته دی. او دا زه نه وایم، بلکې دا د سعودي عرب ګورنمنټ کوم چې افیشل نیوز دي او افیشل ویب سایټس دي په هغې باندې دا خبر شایع شوی دی. او که ویډیو مو خوښه شي نو د مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، ځکه چې ډېر ملګري زموږ داسې دي چې هغې ته دا قسمه مسله وه، نو هغې ته به دا مسله کلیر شي.